پاکستان مرکزی مسلم لیگ تحصیل رستم بای خان کې د مخرانسید باچا په حجره او په کوترپاڼ کې د جنشیر په حجره کې د انتخابي مهم د تیاری حوالې سره د تقریباتو تابع کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزی مسلم لیگ ځوانانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د پاکستان مرکزی مسلم لیگ حلقه عین 21 امیدوار محمد غالب، د حلقه PK55 امیدوار محمد خالد عاصم، د تحصیل رستم جنرال سیکرټري جانشیر او نورو وویل چې د پاکستان د ترقۍ لپاره موږ سیاست ته راغلي یو. ملک نه بغیر شرعي نظام، منګایي، بېروزګاري، د عوامو د حقوقو حفاظت، صحت، تعلیم کې اصلاحات کول او دغه شان نور نظام ټینګول زموږ د پارټۍ د منشور حصه ده. د زیاته کړه چې ولس ټول سیاسي جماعتونه کامیاب کړي دي. که چېرې 5 فروری موږ ته مقرره کړه نو موږ به ملک د ترقۍ په لار د اسلامي نظام لاندې مخکې بوځو. موږ د سیاست پر میدان کې قدم یې خېدی او دا قدم موږ ولې یې خېدی دغه وجه دا ده چې په پاکستان کې د سیاست دا میدان او د سیاست دا نوم دا ډېر زیات بدنام شوی دی. نن که موږ هر طرف ته وګورو نو زموږ سیاست هغه ګالم ګلوچ طرف ته روان دی، هغه تنقیدونو طرف ته روان دی. زموږ په سیاست کې نور هېڅ هم نشته، صرف دا یو خبره ده که یو په سټیج ودرېږي بل پسې کنځلې، که هغه بل ودرېږي بل پسې کنځلې. الحمدلله موږ دا عزم کړی دی، دا اراده هم کړې ده، دا نیت هم کړی دی چې موږ باید دا سیاست دا دې کې به شایستګي پیدا کوو، دې کې به ښکلوالی پیدا کوو. انشاءالله د خپل پاکستان عوامو له یو ښایسته پیغام به ورکوو، مینه، محبت او اتفاق او اتحاد او امن او ورورولي به پیدا کوو. ځکه سیاست صرف په کنځلو باندې نه کېږي، سیاست صرف په جنګ جګړو باندې نه کېږي، سیاست د خدماتو په بنیاد باندې کېدی شي. سیاست په دې باندې کېدی شي چې موږ هر یو هغه عوامو ته خپل منشور پیش کړو، خپل خدمات پیش کړو چې ما څه کړي دي. بس بجای د دې که موږ په بل باندې تنقید کوو چې خپل خدمات هلته کېدو، نو انشاءالله زه د PK55 د ټولو عوامو نه دا هیله لرم چې هغوی به موږ سره په دې لړ کې تعاون وکړي انشاءالله، او په 8 فروری باندې خپل ووټ په د پاکستان مرکزي مسلم لیگ چې انتخابي نشانې کرسۍ ده د هغې په حق کې به خپل ووټ استعمالوي. د روایتي سیاست نه انتهایی پریشان دي، انتهایی تنګ دي، خلک فیډ اپ شوي دي، خلکو کې مایوسي ده. او زموږ بیانیه څه ده؟ زموږ بیانیه دا ده چې عوام د پاکستان عوام د مایوسۍ د تیارونه د رڼا طرف ته په سفر باندې ګامزن کړو انشاءالله تعالی. د پاکستان مرکزی مسلم لیگ امیدوارانو وویل چې ولس د خپل قیمتي ووټ د کرسۍ یعنې د پاکستان مرکزی مسلم لیگ په حق کې استعمال کړي او د ملک د تقدیر په بدلولو کې د زموږ مټې مضبوطې کړي. د کیمرا ټیم سره عمیر خاکسار، رستم نیوز، مردان.